واستې شي. په دې به تاسو نه منې کوي چې تاسو ما پټي ته ولې وکتل چې په دې کې دا جوار څنګه راوتي دي. نو عبرت ته لکه ثم استوى الى السماء. ثم په عربی ژبه کې په دریو طریقو راځي. یو دا ثم راځي د تراخی فی الزمان لپاره چې مخکې دا چلو شو بیا وروسته دا چلو شو. جاء زید ثم اکل طعاما. یو سړی راغی بیا د هغې نه پسې دا بل کار خوراک یې وکړو اسکاک یې وکړو خبرې یې وکړې. ثم عام طور باندې چې ثم مونږ استعمالو نو د خلکو دا خیالي چې دا همیشه دپاره د تراخی فی الزمان دپاره راځي. تراخی فی الزمان د دې یو معنا ده چې دا کار د دې کار نه وروسته وشو. د ثم نه چې کوم مخکې شی دی هغه مخکې دی او د ثم نه کوم وروسته دی هغه وروسته دی په زمانه کې. یو دا ثم راځي دپاره د تراخی فی الرتبه چې د دې خبرې مرتبه د دې بلې خبرې نه اوچته ده. کله کله د ثم نه وروستو چې کوم شی راشي هغه په ترتیب کې مخکې خو مرتبه د هغه د ټولو نه مقدمه وي. په ترتیب کې مخکې او مرتبه د هغې د ټولو نه مقدمه وي خو ذکر کې وروستو راشي. لکه مثلا فلاقتحم العقبه وما ادراک ما العقبه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. ثم كان من الذين آمنوا څه مطلب چې دا مخکې خبرې به مخکې وکړي او ایمان به وروسته راوړي؟ نه، ده چې دا ډیری پار کړه او دا ډېر لوی کار یې وکړو نو دا کار اصل کې دومره لوی نه دی. دا اول چې کوم وکړو فك رقبة أو إطعام د دې نه ډېر لوی کار دا هغه دی چې د ثم نه پس راغی. ثم کان من الذین بیا د دې نه خبرې چې دا هغه سړی دی چې دا ایماندار دی. نو دا د ثم تراخی فی الرتبه چې دا مخکینی کار په مرتبه کې دومره اوچت نه دی لکه دا وروستنی چې په مرتبه کې څومره اوچت دی. خو مرتبه یې اوچته ده، ترتیب یې داسې نه دی. ترتیب خو دا بل شانته دی خو مرتبه یې اوچته ده. اگر چې په ترتیب کې ایمان د عمل صالح نه مخکې دی نو دا مطلب خو نشته چې مخکې به دا کار وکړي وروسته به ایمان را. کله کله ثم دا لفظ د استبعاد دپاره راځي. استبعاد یعنی یو طرف ته دا کارم دی او بل طرف ته دا هم دی. استبعاد د دې یو کار سره دا بل کار جمع کول خو ډېره ګرانه خبره ده. دا خو د یو بل نه ډېر جدا جدا دي. لکه قرآن مجید یو ځای کې ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. دومره د توحید دا دلایل موجود دي او ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. بیا دې خلکو ته وګوره چې دوی د خپل رب سره نور خلک شریکوي او برابروي یې ورسره. لکه پښتو کې هم خلک مونږ وایو زما دې دومره نیکو ته وګوره او بیا ته دته وګوره چې بیا دې دا کار هم کوي بیا دې داسې چل هم کوي بیا د دې کار ته هم وګوره. نو مطلب دا دی چې دا دواړه خبره د یو بل نه ډېرې لرې لرې. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دومره د الله تعالی د توحید دلایل او بیا د خلکو دا شرک نو دې ته وایي استبعاد. لیکن د ثم یو معنا غیر مشهوره ورته وایي او که هر څنګه چې ورته وایي خو یو معنا د ثم بله هغه دی تراخی فی البیان. تراخی فی البیان چې مخکې مې راته د دې خبرې بیان وکړو اوس درته د دې خبرې بیان هم کوم. نو کله کله ثم د تراخی فی البیان دپاره راځي. پای کې نه تراخی فی الرتبه مطلبي نه استبعاد مطلبي او نه تراخی فی الزمان مطلبي بلکې مطلق تراخی فی البیان چې اوسه پورې مې راته دا خبره بیان کړله اوس درته دا بیان. نو دې ځای کې د ثم نه بعضې خلکو ته اشتباه راغلی ده چې دا ګینې دا د تراخی فی الزمان دپاره ده. نو یو ډېر لوی سوال را پیدا شوی دی او سوال در پیدا کېدو منشه دا ثم ده. نو چې ثم تمام استعمالات سړي ته معلومي نو بیا به دا سوال نه را پیدا کېږي. دلته ثم د تراخی فی البیان دپاره ده. مطلب دا دی چې
چې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله تعالی هغه ذات ته چې تاسو د وجنه دار څخه پیدا کړ، تاسو د پاره دار څخه پیدا کړ. او ثم بیا په دې خبره باندې پوښه، ثم بیا په دې پوښه، بیا راته دا خبرم بیانوم، بیا په دې خبرم ځان خبر کا چې استوا الى السماء، الله تعالی اراده وکړه اسمان ته، فسواهن 7 سماوات، نو برابر کړو و اسمانونه. نو دې کې اوس اشکال نشته، په دې کې خدای اشکال نه را پیدا کیږي چې د دې مطلب دا چې جسمه کا مخکې پیدا ده او اسمان وروسته پیدا ده. دا خو به الله دا خبره تا کولې، دا اعتراض به کولې چې دا ثم د تراخی په زمان د پاره وي چې مخکې مې دا پیدا کړو بیا مې اسمان ته اراده وکړو. نو بیا به دا سوال را پیدا کېدی چې ځمکه مخکې پیدا ده که اسمان مخکې پیدا ده. د بعض آیاتونو نه دا معلومیږي چې ځمکه مخکې پیدا ده او د بعض آیاتونو نه دا معلومیږي چې اسمان مخکې پیدا ده. لکه دې آیت نه خدا معلومه شوه چې کوم خلق ثم د تراخی فی الزمان د پاره وایي چې مخکې ځمکه پیدا کړه او په ځمکه کې چې سدي غار سیم پیدا کړ، او ثم استوى الى السماء، بیا اسمانونه فسواهن 7 سماوات، و اسمانونه پیدا کړ. دین خدا معلومه شو چې ځمکه مخکې پیدا ده او اسمان وروسته پیدا ده. لیکن رستو قرآن مجید په بل ځای کې سورہ نازعات کې چې وایي چې والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، والارض بعد ذلك دحاها. النازعات آیت نمبر 30 غالباً دغه ده. دار ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى اانتم اشد خلقا ام السماء، تاسو په پیدائش کې ډېر کلک یې که اسمان، بناها اسمان مخکې الله جوړ کو، رفع سمکها فسواها، چت ولو چت کو نو برابر کو، واغطش لیلها واخرج ضحاها، شپه ولا تیار کړه او ورځ ولاو ساخت ولا راويست رڼای ک. چې دا یې وکړو نو والارض بعد ذلك دحاها، د دې نه پس بیا ځمکه خورا کړه. نو دې نه خدا معلومیږي چې ځمکه رستو شو. او دلته ثم استوى خلق لكم ما في الارض، ځمکه مخکې پیدا شو، ثم استوى الى السماء، بیا اسمان برابر، بیا اسمان ته اراده وکړه، فسواهن 7 سماوات، و اسمانونه برابر کړو. دی اصل کی بنیادی غلطی دا دا چې د ثم په استعمال باندې سوچ نه دی کړی. د په خیال باندې د ثم ارض کې معنا تراخی فی الزمان، چې دا مخکینه خبره مخکې شوې ده او دا رستنه رستو شوې ده. حال دا چې سوره الزمر آیت نمبر 6 کې کتر اواړې نو الته بیا د ترتیب نه برابرېږي. سورہ الزمر آیت نمبر 6 پاغه کې بتا ته پته ولګي چې دا ترتیب داسې نه برابرېږي. آیت نمبر 6 خو نخ کاری 6 خلقکم من نفس واحدة، او 6 نمبر آیت سورہ الزمر په درشتمه پارا کې کنا 39 نمبر سورت پاره کې قرآن مجید کې سوې ګوره وته خلقکم من نفس واحدة، الله تعالی تاسو ټول انسانان د یو نفس نه پیدا کړي، ثم جعل منها زوجها، به داغه نفس نه داغه بیبي پیدا کړه. څه مطلب دی چې موږ ټول پیدا کړو، حضرت حوا بیا رستو پیدا کړه، نو حضرت حوا زموږ ټول نه مخکې پیدا ده کرستو. نو دلته دا ثم راغله خلقکم من نفس واحده، تاسو د یو تن پیدا کړئ، ثم جعل منها زوجها. نو کله ثم دا معنی چې ثم همیشه د پاره د تراخی فی زمان د پاره، نو څه مطلب دی چې مخکې مونږ پیدا شو، حوا به رستو پیدا شو.
نه دا مطلب نه دی. ثم همیشه د دې لپاره نه راځي، بلکې دلته د ثم معنا تراخی فی البیان دی. خلقکم من نفس واحدة، تاسو د یو بنی آدم نه پیدا کړل، د یو آدم نه، د یو نفس. او ثم بیا په دیم پوه شه، بیا ته دا خبرم بیانوم چې جعل منها زوجها، څنګه چې آدم پیدا کړ داسې ولا بیبیم پیدا کړه. نو دا د تراخی فی البیان دپاره ده، په دې بیان کې رستواله. لیکن د دې نه قطع نظر اول مونږ په دې سوال بحث کوو چې دا سوال ولې ضروري دی چې ځمکه مخکې پیدا ده که اسمان مخکې پیدا ده. صحیح خبره خدا سے ښکاري دا سوال بے مطلبه دی. قرآن مجید چې کله انسان ته د خپل قدرتونو خبره کوي، د الله تعالی د قدرتونو، د الله تعالی د عظمت او د لوی ذکر کوي، نو هغه شیزونه ورته بیانوي چې کوم شیزونه د د رینج او د د پونچ او د حدودونه بهر دي. نو په هغې کې ورته اسمان بیان، اسمان او نور او سپوږمۍ او ستوري. دا د دې دپاره ورته دا وایي چې دا د الله تعالی د قدرت او د الله تعالی د عظمت دلایل. دا ګوره دا ستا د پونچ او ستا د رینج او ستا د حدودو نه بهر دي. نو مخکې د اسمان ذکر وکړي، وروسته د ځمکې ذکر وکړي. او چې کله الله تعالی د انسانانو باندې د خپلو نعمتونو ذکر کوي، نو په نعمتونو کې بیا نږدې نعمتونه چې انسان سره ډیر زیات نږدې تعلق دی، نو هغه په دې ځمکه کې دي. نو بیا ورته د ځمکې ذکر مخکې وکړي چې دا د ځمکې کې چې دا څه دي، دې خوا وشاته وګوره، د دې نه څه ثابتېږي؟ د دې نه دا ثابتېږي چې دا انعامات او احسانات الله تعالی په تا کړي. کوم ځای کې چې ځمکه ذکر شي مخکې، د هغې معنا دا نه وي چې ځمکه مې مخکې پیدا کړې ده. نه، مطلب یې دا وي چې نعمتونه مې در باندې کړي دي او دا نعمتونه په دې ځمکه کې ډېر دي. رزق د دې نه خوري، اوسېږي په دې. لکه پرون چې تا وي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. نو ګوره ځمکه یې ورته مخکې وي او اسمان یې ورته وروسته. نعمتونه دي که خلقکم والذین من قبلکم، تی پیدا کړې، ستا مخکې پلاران نیکونه پیدا کړل. نو دا د ځمکې سره تعلق ساتي، دا د نعمتونو خبره کوي. نعمتونه در باندې کړي دي، نو ځکه د رب بندګي وکړي. نو چې د نعمتونو ذکر کوي، نو ځمکه مخکې ذکر کوي. چې د خپل روب او د خپل دبدبې او د خپل عظمت او د خپل کبریایي او د لوی ذکر کوي، نو اسمان مخکې ذکر کوي. ځکه دا لوی لپاره دا د اسمان لفظ ډېر زیات. په خلکو کې هم چې څوک لوشي مړه وایي څه اسمان دی، څه اسمان خو نه، څه د اسمان نه خو نه راکوز شوی. زما لکه د اسمان هم رم غټ شي که نه، خود زما شاګرد دی شیخ صاحب دی الله تعالی وبخي، وایي که د اسمان هم اسمان ته مخې دی که نه، خو زما شاګرد دا خبر. نو دا لکه د لوی دپاره خلک د اسمان ذکر کوي. پاته شو دا خبره چې هلته چې د دې ځای خبره خو وشوه چې د ثم دا معنا نه ده، خو هغه هلته کې چې والارض بعد ذلک دحاها، سوره النازعات کې چې ځمکه خو بعد هلته خو د بعد لفظ دی، نو ته څنګه دا نه منې چې ځمکه وروسته شوه؟ نو ما یې د هغې مطلب دا دی چې والارض بعد ذلک خلقها یې ویلي دي که دحاها یې ویلي دي. دحون جدا شی دی او خلق جدا شی دی. د دحا ترجمه قرآن هلته په خپله کړې ده چې دحاها معنا دا ده چې اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. هلته د ځمکې د پیدایش خبره نه کوي، هلته د ځمکې د خورولو خبره کوي. د خورولو نه مراد د هغې صلاحیتونو د ښکاره کېدو ذکر دی چې والارض بعد ذلک دحاها. ځمکه خو پیدا کړې وه، خو وروسته یې بیا خوره کړه، یعنې اخرج منها ماءها ومرعاها. اوبه او چراګاهونه او شینکي پکې را زرغون کړل. دا خبره د اسمان او د ځمکې د پیدا کېدو نه بعد، لکه قرآن چې په بل ځای کې وایي الم تر ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. ته دې ته نه ګورې چې اسمان او ځمکه مخکې بندو، یعنې پیدا کړي مې وو خو بندو، نو ففتقناهما بیا مې کلاو کړه. نو د هغې معنا دا ده چې فتقنا هذا بالمطر وهذا بالنبات. اسمان بندو نو دا مې کلاو کړه، باران مې ترې ووهه. او ځمکه بنده وه، دې شینکي نه زرغونول، نه ما ته شینکي را زرغون کړو.
دا خو د اسمانونو او د ځمکو د پیدا کېدو مراحل دي. ورنه په حقیقت کې اسمانونه او ځمکې ټول یو ځای پیدا دي، یو ځای پیدا دي، خو په دې ځمکه کې دا برکتونه، دا رزقونه، دا صلاحیتونه، دا اهلیت، دا د زرغونېدو، د اوبو د ساتلو، د شي د محفوظ ساتلو، دا اهلیت او دا صلاحیت چې دی دا پکې الله تعالی بیا رستو پیدا کړی دی. پیدا کړې ځمکه مخکې ده، تاسو به خبره ونه رسېدئ. او د دې پیدا کېدو مراتب داسې چې اول خو دا ټول کائنات عدم معدوم محض، نو دا عدم محض نه الله تعالی را پیدا کړو، نو د دې نه یو صحابیه جوړه شوه. د رتقا ففتقناهما یو معنا تفاسیر دام کړی ده چې کانتا رتقا یعنی کانتا معدومتین، ففتقناهما معنا فاوجدناهما، دا نو ما پیدا. په دې باندې خو مونږ او تاسو عقیده ده چې الله تعالی و اسم نو، عرشم نو، کرسیم نو، اسمانم نو، ځمکم نو، هیڅ نو، لوحم نو، قلمم نو، هیڅ نو، دا هر څه مخلوق دی. نو دا الله تعالی بیا رستو پیدا، قلم پیدا که ورته وی لیکه، ویسه لیکم، وی د خلکو تقدیرونه لیکم. اسمان او ځمکې لا نو پیدا کړي او قلم لیکل شروع. نو دا ارس اول معدومو. جدید ساینس هم ضرور دې خبرې ته ځي. جدید ساینس به مخکې دا وي چې دا کائنات یو نبیولا وه، قرآن چې وایي صحابیه وه، وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أطينا طائعين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. دا کائنات چې دي دا د یو نبیولې، د یو صحابیې او د یو وریځې یا د یو ګرد یا د یو غبار په شکل کې، هغې ته دي نبیولا وایي، قرآن ورته دخان. نو ابتدا کې د دې دا خیال وي دا دخان، د دخان نه اخوا بیا دې ته پته نه وه. رو رو دی چې علم زیاتېده نو په دې پوه شو. اوس په دې باندې پوه شوي دي چې دا کائنات د عدم نه جوړ شوي. خو د دې اصل ترتیب د دې کائناتو دا دی چې دا کائنات په اول کې بالکل معدوم، هیڅ نو، نو د عدم نه الله تعالی وجود ته راوستو. د عدم نه چې وجود ته څه شی راوستو نو هغه سو. نو اصل کې خو موږ ته پته نه لګي چې اول شی سو، خو یو مرحله داسې بیا راغله چې هغه دخان وهي دخان. د دخان او د عدم پر امیل کې چې کومې مرحلې دي د دې موږ ته علم نشته. او جدید ساینس هم اوس پر خبره باندې قائل شوی دی چې اصل کې دا کائنات چې دي دا د نتنګنس نه بالکل د عدم نه وجود ته راغلي دي. دی وایي چې په دغه وخت کې، په دغه زمانه کې څوک د دې څه دا په ترتیب کې یا داسې په ګرفت کې نشي راوستی. دی ته دی وایي ټایم ایکول زیرو، یعنی د عدم برابر یو شی، د عدم سره مناسب، د عدم سره بالکل چې د هغې قیمت عدمي، یو شی چې د هغه قیمت نشي، مطلب یې نتنګنس دی یعنی نش. نو ابتدا کې ارس اس نو الله تعالی د هغې نه بعد د نش نه د دنیا له وجود ورکړو. او د دې دنیا شکل سو، نو چې وجود یې له اول ورکړو د هغه شکل سو، نه موږ ته پته نشته څه شکل یو. خو بیا څومره وخت تېر شو د هغې شکل د صحابیې شو، دا موږ ته علم نشته. خو بیا موږ په دې باندې پوهېږو چې یو مرحله د نش نه وجود ته راوستلو، بله مرحله بیا دا وه چې هغه څومره وخت بعد وه والله اعلم، هغه بیا د صحابیې وه چې د هغې نه یو صحابیه جوړه شوه دخان. د هغې دخان نه بیا اسمانونه او ځمکې جوړ شو. بیا د اسمانونه او د ځمکې چې دي دا کیفیت هم نه لکه دا اوس چې کوم کیفیت دی. نو هلته قرآن مجید یو طرف ته دا وایي چې د عدم نه وجود ته راغله، بل طرف ته دا وایي چې وهي دخان، یو مرحله پې دا راغله چې دا صحابیه وه. بیا یو مرحله قرآن بله یادوي چې دا سماوات او ارض، د اسمانونه او د ځمکې کانتا رتقا، دا بندو. نو ففتقناهما، مونږ بیا دا څه کړو؟ کلاو کړو.
نو د دې معنا دا ده چې اسمان او دا بره فضا د دې خبرې قابله شوه په څومره زمانه کې، دغه دخان نه چې اسمانونه او ځمکه جوړ شو د هغې نه بعد په څومره زمانه کې دا ځمکه دا فضا د دې قابله شوه چې دا باران راوورئ. بیا په څومره زمانه کې دا ځمکه وه دا ګرمه وه که توده وه که څه وه هر څه چې وه به الله ته پته دي وي ډېره زیاته دا هر څه ګرم و، دا بیا یخېده په دې یخېدو کې ډېر کلونه لګېدلي دي، ممکنه ده. نو بیا دا ځمکه په یو زمانه کې داسې شوه چې دا دومره یخه شوه چې دې کې بیا د شینکي د رازرغونولو اهلیت پیدا شو او اسمان نه او د فضا نه به باران راوورېده، نو په ځمکه کې شینکي رازرغون شو. نو دا مرحله بیا درېیمه مرحله شوه. یو مرحله بالکل د عدم، دویمه مرحله د صحابیه او د دخان، او درېیمه مرحله د فتقا رتقا ففتقناهما، بندونه موږ د بندېدو نه راکولاو کړو. اوس دا درې مرحلې چې کومې دي دا څنګه پیدا، د اولنۍ دوه مرحلې چې دي دا بالکل یو ځای پیدا دي، دا یو شانتي دي چې دنیا اول نه وه او الله تعالی وله وجود ورکو، نو په دې کې د ځمکې او د اسمان او د دې هر څه مشترکه خبره وه. بیا چې دا صحابیین اسمانونه او دا کائنات جوړول، نو په هغې کې ځمکه او اسمانونه دواړه شامل. بیا یو مرحله رستو بله راغله چې په هغې کې په 2 ورځو کې الله تعالی په دې ځمکه کې څه نور کارونه وکړو. هغه 2 ورځو کې ځمکه کې دا کارونه وکړو چې اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، دا د ځمکه د اوسېدو دپاره، دا ځمکه د شینکي د کولو، د فصل د زرغونولو دپاره، او دا د انسان د ضرورتونو دپاره، د قابله جوړولو دپاره، دا کارونه الله تعالی په 2 زمانو کې وکړو. په 2 زمانو کې، په دې 2 زمانو کې چې ته ورته 2 ورځې ووایه، قرآن ته 2 ورځې ویلې دي، ورځې معنا زمانه، یوم یې ورته ویلی، یوم تا ته ما ویلي زمانې ته. په دې 2 زمانو کې الله تعالی په دې ځمکه کې دا کار وکړو چې دحاها اخرج منها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ایام. دا په 4 ورځو کې، په 2 ورځو کې نه، په 4 ورځو کې الله تعالی دا کار وکړو. په دې 4 ورځو کې په دې باقي کائناتو کې څه چلو شو دا هغې موږ ته علم نشته. نو خلاصه دا شوه چې په 2 ورځو کې یا په 2 زمانو کې، په 2 دورونو کې دا ټول کائنات جوړ شو. په دې کائناتو کې ځمکه او اسمان ټول هر څه شامل دي. د دغه 2 ورځو نه بعد په 4 زمانو کې، په 4 دورونو کې چې د هغې لویوالی، اوږدوالی، پلنوالی، میچ او مقدار به الله تعالی ته معلوم وي. په هغې کې الله تعالی په 4 ورځو کې په دې ځمکه کې څه کارونه وکړو؟ قدر فيها اقواتها في 4 ایام بارک فیها، په دې کې څه خیرونه واچول، برکتونه پکې واچول، په دې کې د روزۍ د انتظاماتو، د روزۍ د پیدا کولو بندوبست وکړو. فی 4 ایام، په 4 ورځو کې. خلاصه دا شوه چې کائنات سره د ځمکې نه په 2 ورځو کې پیدا دي. په دې کې دا نشته دی چې مخکې اسمان دی که ځمکه ده. بیا په دې کائناتو کې د دې خاص کر د دې ځمکې صلاحیتونه او اهلیتونه او په دې ځمکه کې برکتونه او رزقونه دا په 4 ورځو کې پیدا دي. په دې 4 ورځو کې په دې باقي کائناتو کې څه پیدا دي دا الله تعالی موږ ته نه دي ویلي. هغه موږ د علم سره کار نه کوي چې د دې ځمکې نه علاوه په دې باقي کائناتو کې ما څه وکړو، نو دا موږ ته پته نشته. خو دا موږ ته پته ولګېده چې په دې ځمکه کې څه وکړو؟ قدر فيها اقواتها في 4 ایام. همدغه خبره په سورت حم میم السجده کې ده، آیت نمبر 9 نه تر 12 پورې دا راواړوه، نو بیا به درته پته ولګي. سورة حم میم السجدة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. سلیرشتم پاردا یو سلویختم نمبر صورت تے سورة حم میم السجدة. قل دے خلق توایا أئنكم لتكفرون بالذي ولتاس انکار کوي دا غزاتنا خلق الارض فی یومین چې پیدا کړه ځمکه په 2 ورځو کې، وتجعلون له اندادا ولتاسو د الله د پاره شریکان ګوره. ذلک رب العالمین، دغه کارونه چې کوي دا رب العالمین دی. وجعل فیها رواسي، او په دې ځمکه کې کېښودل مضبوط غرونه، من فوقها د پاسنه، وبارک فیها، او په دې کې ډېر خیرونه او برکتونه پکې ور واچول، ونې پکې جوړې کړې، میوې پکې را پیدا کړې، نیرونه پکې را پیدا کړو، دانې او فصلونه پکې را پیدا کړو.
وقدر فيها اقواتها، او پدې کې د دې د روزه انتظام کو چې دا بسره زرغونی او دې کې بس صلاحیتونه وي. فی 4 ایام، دا په تتمه د 4 ورځو کې دا کار په 4 ورځو کې مکمل شو. دا کار په 4 ورځو کې مکمل شو. سواء للسائلین، دا ارس برابر دي د محتاجانو د پاره چې د قیامت پورې څومره انسانان پیدا کیږي دا غي ضرورتونه په دې کې پوره کیږي. ثم استوى الى السماء، بیا په دې خبره باندې پوښتنه چې الله تعالی اراده وکړه اسمان ته، وهي دخان، او دا اسمان سو دا لګیو. فقال لها وللارض اتيان، وی اسمان او زمکتا اتیا پیدا شه، طوعا او کرها، خوخم یو کو خوخم نه. قالتا اتینا طائعين، دی دوالو وی چې په خوشاله پیدا کیګو. نشي چلو شو. فقضاهن 7 سماوات في يومين، نو پوره جوړ کړو دوا ټول اسمانونه او اسمانونه په 2 ورځې کې. تاسو به خبره پوه شئ او په اشکال هم پوه شئ. اشکال پکې دا دی چې دا ورځې ټولې اته شوې، ورځې څو شوې؟ اته. هلته وي خلق الارض في يومين، په 2 ورځې کې څه پیدا کړه؟ ځمکه. وقدر فيها اقواتها في 4 ايام، روزي پکې په څو کې خودا په 4 ورځو کې، نو 2 او 4 سوی شپږ. او ثم استوى الى السماء، نو بیا فقضاهن 7 سماوات في يومين، نو 2 هو اسمانونه په 4 ورځو کې جوړ کړ په 2 کې، نو شپږ او 2 سو شوي. او تاسو وایئ چې اسمانونه زمکه ارسه په څو کې پیدا دي؟ ها؟ ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب. مون خو اسمانونه زمکه اوس چې په دې منځ کې دي دا ټول په 4 ورځو کې پیدا کړی، په شپږ ورځو کې پیدا کړی دي. وما مسنا من لغوب، په دې مستړي شوی نه یو. نو په شپږ کې کې پاتې کې، نو د دې اته سره بسکه د دې اته سره هغه شوکیس نشي کولای چې هغه د دې نه خبر چې زمکه پیدا ده که مخکې چې دا سوالونه چیړي چې زمکه مخکې ده که اسمان مخکې ده، چې دا تصور د مضمون او باسي، نو الله به په خبره باندې پوه شي. تفهیم القرآن کې مولانا مودودي په دې باندې سړی ښه پوهیږي چې دا تصور د مضمون لري که چې قرآن دا بیانوي چې زمکه مخکې ده که اسمان مخکې ده. اسمان او زمکه ټول یو ځای پیدا دي، دا په 2 ورځې کې پیدا دي. هغه مخکینه 2 ورځې او دا وروستنه 2 ورځې یو دي، صرف ذکر یې جدا دی. هلته پکې ذکر د ځمکې وشو، دلته پکې ذکر ورسره د اسمانونو وشو، ورنه ډېرو ورځو په هغه ورځو کې فرق نشته. داسې نورې زیاتې ورځې نه دي، هغه 2 ورځې دي، خو هلته صرف د ځمکې خبره وکړه، ځکه چې انسانانو سره خبره کوي چې دومره نعمت مې درکړی او تاسو شرک کوئ. او په هغه وروستنۍ 2 ورځو کې د دې نه مطلب هم دغه اولنۍ 2 ورځې دي، خو وروسته یې پسې د ځمکې او د اسمان ذکر دواړه وکړو. که ته وایې چې نه هغه جدا دی او دا جدا دي، نو ما قرآن خو دلته وایي فقال لها، الله تعالی چاته وایي؟ اسمان ته، وللارض او ځمکې ته، ائتیا طوعا او کرها. قالتا اتینا، نو ځمکه خو پیدا ده، نو بیا ورته څنګه وایي چې پیدا شه؟ نجی تا یو لفظ نه دی زده کړی. 7 سماوات اسمانونو ته یوازې نه وایي، 7 سماوات د ټولو کائناتو ته وایي، په دې کې د ځمکه شامله ده. فقضاهن 7 سماوات في يومين، دې کې تا ته وګوره اول د ځمکې ذکر وکړو، بیا د ځمکې او د اسمان د دواړو ذکر وکړو، بیا د قرآن یو خپل ټرمینالوجي یو اصطلاح وایي. هغه اصطلاح د قرآن دا ده چې اسمانونه چې دي سماوات، 7 سماوات، د دې نه مطلب یوازې اسمانونه نه دي، د دې نه مطلب دا ټول کائنات دي. گویا کہ دا ټول کائنات اللہ تعالیٰ پا وہ حصو تقسیم کری. نو پا دی فقضاهن 7 سماوات فی یومین، دا دی مطلب دا ہے کہ 7 سماوات مع الارض، ازمک سرا. نو دا پا 2 ورځې کې پیدا شو. نو دی لگا معلومه شو چې دغه 2 ورځې چې په کومو کې دا کائنات پیدا دي، په دې کائناتو کې دا ازمک او اسمانونه ټول شریک دي، دا یو ځای پیدا دي. البته د دې کائناتو د پیدا کېدو نه بعد په ځمکه کې بیا څه نو قدر فيها اقواتها في 4 ايام.
دا د دې آیتونو مطلب شو. نو دا سوال مرا پیدا کوا چې یاره جی مخکې به اسمان پیدا کړي مخکې به ځمکه پیدا کړي وایي دا یو ځای پیدا کړي او دې ته کائنات وایي دې ته سبع سماوات وایي. دا مطلب شو خلق لكم ما فی الارض جميعا الله تعالی پیدا کړو ستاسو د وجې نه ستاسو د پاره ستاسو د فایدې د پاره څه چې په دې ځمکه کې ټولو. ثم بیا په دې خبره باندې پوه شئ چې استوا الی السماء الله تعالی اراده وکړه اسمان ته. که د استوا مطلب صحیح حاجی کوم چې استوا علی العرش کې ته وې دا مشبهه یادومه د دې زمانه مشبهه. نو دا مشبهه خو د استوا معنا بل نه پیژني. نو دلته استوا یو معنا ده. دلته د استوا معنا قصد ده اراده ده. ثم استوى او باقي استوى على العرش سمعنا ده نو هغه په خپل ځای راځي بیا. ثم استوى الى السماء بیا الله تعالی اراده وکړه اسمان ته. نو فسواهن بیا په دې خبر باندې پوه شو چې الله تعالی د اسمانونو پیدا کړی دي یوازې ځمکه نه ده پیدا کړې. چې کله ځمکه او اسمان د یو بل په مقابله کې شي ارض او سما دواړه جدا جدا ذکر شي نو د ځمکې نه ځمکه مراد او د سما نه مراد اسمان. چې کله ارض نه یو سماوات ذکر کیږي نو بیا په دې سماوات کې نه مطلب به کائنات او په کائنات کې ځمکه شامل وي. په دې خبره ورسېږي کنه چې دواړه ذکر شي خو ځان ذکر شي. چې دواړه نه ذکر شي او سبع سماوات ذکر شي نه دی نه مطلب به ټول کائنات او په کائنات کې ځمکه به شامل وي. فسواهن نو برابر کړو سبع سماوات او اسمانونه. اوس اسمان ته ما بیان کړو دلته د سماوات نه مراد همدغه و اسمانونه یا ټوس اسمانونه. خو د یو اسمان او د بل اسمان په منځ کې څومره مسائل دي او څومره کائنات دي او څه پکې سدي او څه پکې ستوري دي او څومره پکې مخلوق دي دا لا يعلمه الا الله. دا الله تعالی نه بغیر بل چاته پته نشته. دا سل اربه کهکشانونه چې دی جدید ساينس معلوم کړی دي دا د اولنی اسمان نه لاندې دي. اولنی اسمان لا بره دی. دا غریب لا دا اولنی اسمان ته نه دی رسېدلی. جدید ساينس وایي موږ سپوږمۍ ته وختو ما وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو د اووه واړو اسمانونو نه بره تللی. सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जिद में है गर्दूं. دا اسمانونه دا ستاد لارې مزلې دي دا ستاد لارې پړاوونه دي خو کته لوی شوي کته خپل منزل پیژندو کته خپل اصلي پړاو پیژندو. او دا غریب لس په مې تلاړه دا د کورکمان د غوټه هغه پنساری دی. کورکمان غوټه بیا مونږ نه په شاعر اواله ولا وځه کیمه دا د کورکمان د غوټه کیمان دي. اسمان الاول لیدل نه دومره اوچه دی اوچه دوزي ولي او الله تعالی ویلي چې و اسمانونه د بکل اول نه دی لیدل او خبره دومره کې چې خر نه شوړي. نو د خپل عجز ولې نه مانی د پوزه په کرخه ولې نه راکاږي چې زه نه پوهېږم. خدا دا نیمچه غونته کېږي دا دومره مشروطان دي دا چې کوم پوهه یا دومره مشروطان نه هغه یاره موږ نه پوهېږو موږ علم نشته موږ نه پوهېږو دومره څه دي چې موږ نه پوهېږو الرزي. نو چې دا ارسه پیدا کړو نو دې پیدا کېدو سره به بریښ ضرورت می بیا د دې به ضرورت څه شي چې ته جوړ کې خدای اوس ضرورت و ته چې دیوال وې دغه دیوال هم څه ضرورت لري کته به کې اوسېږي نه لپای نه کې خیال نه ساتي نو هغه بیا رو را نړیږي. نو دا دومره ډېر لوی کائنات چې الله تعالی پیدا کړل نو بیا د دې به څه ضرورت من او هو بكل شيء عليم. الله تعالی په هر څه پوهی دی دا ورته د پیدا کېدو نه مخکې پته وه چا نه چل زده کړی نه دی او اوس یې ورته پته ده چې د دې څیزونو د دې کائناتو د برقرار ساتلو څه ضرورت دي. نو هغه ضرورت الله تعالی پوره کوي ځکه چې رب العالمین دی دا عالمین دي که نه دغه سبع سماوات هم عالمین دي. نو د دې رب الله دی د دې پالونکی دا الله رب العالمین نو هغه په علم دی هغه سره قدرت هم دی. دا خبر اوس دې نه پته لګي چې دا دومره کائنات الله تعالی پیدا کړو بیا د ځمکه کې چې دی د انسان لپاره پیدا کړو د دې انسان لپاره پیدا کړو دا دومره غټ غټ سيزونه د انسان لپاره پیدا کړو. نو دا انسان یې سره پیدا کړو یاره یو کس کې دومره عقل پکار دی چې د بار نه څوک سړی راځي او داسې بد ګورم چې ورشي وګینې لږ کښېنئ په یو کس کې خدای دې داسې عقل پیدا کړي چې په دې نه ورپاسې او سړی کښېنئ
او په تاسو کې دا پیدا نشو خو ته بټ بټ ګوري چې سړی ولاړ دی نو تماشه ده نو ورته کې نه کني که نه کینی نو بارته وباسئ او څلورم کال شو چا دا خبره زده نه کړه نو د خدای نه لږ عقل غواړئ بېګام عقل غوښتی دی د خدای نه دا خو چل دی چې ما ته اشاره هم کړې وه چې غواړئ او تاسو بیا مو نه غوښته او ولاړې ته به ویې راچته کې چې څه شی راغلی دی چې دلته ولاړ دی او دماغ باندې د پاسه ودرېږي او هېڅوک دلته نشته چې ورته وایي چې کښېنه خدای خبر څه وده یې که څه بلاګانې نو دې نه اوس پس دا خبره ذکر کوي چې دا ارس خو ستاسو دپاره پیدا دي خلق لکم ما فی الارض جمیعا الله تعالی ستاسو دپاره دا ارس پیدا کړو ستا پکې فایده ده او د الله تعالی پکې هېڅ فایده نشته نو تی بیا د څه دپاره پیدا کړې نو اوس به دا تذکره کوي چې وإذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه تی په ځمکه کې به حیثیت خلیفه پیدا کړی خلیفہ ته خپل کار ته یوازې دې دپاره نه پیدا چې د کائناتو کې وګورې چې د جوارو نه څه فایده ده او د غنمو نه څه فایده ده او د ځمکې نه څه فایده ده او د انور نه څه فایده ده او د ستورو نه څه فایده ده او د یخنۍ نه څه فایده ده او د اوبو نه ډیمونه به جوړی او بجلي به جوړی او تیل به راکنې او ګیسونه به یوازې دې له نه پیدا دا خو ستا ضرورت دی دا خو که تا ته څوک ونه وایي ته دا کار کوې دا ورته ته څومره عقل زیاتېږي نو امره لګیا یې ته څه کوې د خپلې فایدې او د خپل استعماله څیزونه مزید را پیدا کوې او د آرام څیزونه را پیدا کوې د خپلې فایدې څیزونه را پیدا کوې چې تا ته آرام میلاو شي تا ته خوشحالي میلاو شي نو دا کارونه خو تاسې هم کوې خو چې ستا د پیدا کېدو کوم مقصد دی یو وسایل حیات دی نو دا خلق لکم ما فی الارض دا وسایل حیات دا ستا د ژوند د تیرولو ذرایع دي په دې به ته ژوند تیرې یو مقصد حیات دی نو مقصد حیات هغه دی چې کوم الله تعالی ستا لپاره مقرر کړی دی هغه مقصد حیات تا ته په وحی باندې معلومیږي نو خلق لکم وسایل حیات جاعل فی الارض خلیفه دې ته تا ته مقصد حیات ښیي چې ستا د ژوند د پیدا کېدو مقصد څه دی نو هغه مقصد د دې لکم ما فی الارض د دې ځمکې د دې څیزونه نه معلومیږي کم اشارات چې موږ مخکې په مقدمه کې کړي وو هغه یاد ساته چې د مقصد حیات تعلق د دې مادي څیزونو سره نه دی دا ځمکه تا ته دا خبره نه کوي او نه په دې خبره کې دا مستقله ده نه دا انور او سپوږمۍ او نه دا یخني او ګرمي او نه دا کاڼي او بوټي د دې په دې علم باندې ته مقصد حیات نشي پیژندی کنی نو بیا جاعل فی الارض خلیفة حاجت نو خو خلق لکم ما فی الارض کافی دغه ستا د ژوند مقصد دی او انسان چونکې ډېر مطلب آشنا ورته وی او که مطلب پرست ورته وی او که عجولا ورته وی او که هلوعا ورته وی دا ټولو ته قرآن ویلي دی خو عجولا هلوعا دی دی خو وایي چې بس هر څه وی او زما وی نو د جاعل فی الارض خلیفه نه مخکې ورته دا ووي چې خلق لکم ما فی الارض لکه د هر څه ستا دي دا د نظر نه عالم ممره د لوږې نه نه مرې وږې کېږې به نه تږې کېږې به نه د لوږې نه به مرې نه دا زما نه دي په کار دا مې تا در پیدا کړي دي خو ته مې څه پیدا کړی نو په دې ځان پوه کړه او هغه ځان پوهول چې دي هغه به په دې باندې ځان پوهې چې الله تعالی تا ته وایي چې ته مې څه پیدا کړی هغه د ځمکې د علم نه په دې ځمکه کې چې څومره علوم دي د دې ځمکې سره تعلق لرونکي د دې مادیاتو چې څومره علوم دي فزیکس او کیمستري او بیولوژي طبیعیات چې څومره علوم دي په هغې کې دا خبره نه معلومیږي چې انسان د کوم مقصد دپاره پیدا دی هغې نه دا نه معلومیږي دا معلومیږي د جاعل فی الارض خلیفه نه دا د وحی نه معلومیږي نو دا هغه ربط شو په دومره طریقو شو چې که ته پې پوهېږې نو دا چې په چا کې ذوق وي نو په دې کې ورته دومره یو سرور میلاویږي چې هغه سرور ډېر لوی سرور خو هله چې د قرآن د علم سره د چا شوق او ذوق اوس دا خبره کوي چې انسان د پیدا کېدو مقصد څه دی مقصد حیات څه دی دا خو وسایل حیات مقصد حیات د بره نه راغلی نو اوس پته ولګېده چې اول ځل انسان بره پیدا
اول ځل انسان په جنت کې پیدا و، اول ځل انسان ته هر څه معلوم، اول ځل انسان ته د خوراک، د څښاک، د ژوند د ضروریاتو هېڅ منع نه وه، هېڅ کمی ورته نه و، د خوشحالۍ تمام اسباب ورته میسر. په داسې ځای کې انسان الله تعالی پیدا کړ. پته ولګېده چې دا اصل مقصد نه دی، پیدا یې که د بل مقصد دپاره پیدا کوي په دې جنت کې، خو ورته یې وي زه تا پیدا کوم خلیفه، تا ته به ذمه داري حواله کوم، ته به داسې خود مختار مخلوق نه، تا ته به زه څه کار حواله کوم. البته د دنیا د وسایلو انتظام یې ولې د مخکې نه وکړو، وایي دا پرېږده، دا به ته کې خیر دی، خو دا ما پیدا کړي د مخکې نه، دې غم نه ته خلاص یې. زمیندار څه چل کوي؟ زمیندار دانې را پیدا کوي، که دانې پر ځمکه کې ورچوي، په ځمکه کې ورچول خو یې ضایع کولی، نو دی ضایع کړي او الله تعالی یې ولې زرغون کړي. ته به یې ضایع کوې او خدای به یې دله را پیدا کوي. خو دومره یو خبره ده چې ته د خپل خلافت ته حیثیت وپېژنې، نو دا خلافت حیثیت یې ولې په جنت کې ورکړه. البته دا یې ملایکو ته مخکې ویلي چې دا پیدا کوم په ځمکه کې، خو د امتحان دپاره دا پر جنت کې پاتې کوم. جنت کې ولې پاتې کوم؟ ممکنه ده چې جنت کې د پاتې کېدو مطلب دا وي چې انسان اول په دې باندې پوه شي چې زما اصل وطن جنت دی، چې دا ونه وایي چې زه د پلانکي ځای یم او زه د پلانکي ځای یم. یو سړی چېرته کې په یو ځای کې پیدا دی، په واشنګټن ډي سي کې پیدا دی، په نیویارک کې پیدا دی، په لندن کې پیدا دی، نو هغه دا برید ته وایي زه په لندن کې پیدا یم، بل برید ته وایي زه په مکه کې پیدا یم، بل غریب وایي زما خو بس زه خلاص یم چېرته کې چې په یو بانډه کې به پیدا یم. نه نه، دا د غټوالي او د وړوکوالي خبره نه ده، په دې مه خفه کېږه، ته په کوم ځای کې پیدا یې. اصل کې د انسان د پیدایش ځای دا دنیا نه ده، دا عارضي ځای دی. اصل د دنیا د انسان د پیدایش ځای جنت. ته به په جنت کې خو صرف بابا پیدا و او بے مې پیدا و، میں نه تم پکې پیدا وي. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. الله تعالی د انسانانو ترتیب چې دا نن کم دی، دغه شان د آدم بابا نه چې کوم بچی پیدا دی او دا بچو نه کوم بچی پیدا دی، ولا هذا القیاس د قیامت پورې هم په دې ترتیب باندې الله تعالی د انسانان پیدا کړ. او اشهدهم علی انفسهم، او په ځان گواه. اره معنا دا چې مونږ هم پیدا په جنت کې. خو دې نه یو بل خبره دا معلومه شو چې مونږ اصل کې هغه انسانیت ته وایي، مونږ دې جسم ته نه وایي، ځکه دا جسم په هغه وخت کې نه و. تا ته ما هغه اولنی تقریر چې کړی و هغه یاد ساته چې انسان دې جسم ته نه وایي، انسان دغه انسانیت ته وایي. دا په انا او په انته چې مخاطبه متکلم دی، دا هلته په هغه ازل کې پیدا و، نو مونږ هم هلته پیدا و. مونږ معنا دا بوټۍ نه ده، دا بوټۍ خو یې جان دا خو په خاورو کې کله خوري، دا به بل یو په قیامت کې به بیا بله پیدا کېږي. وختي مې راته ګردان وکړو. نو دا مطلب شو چې انسان ته وایي چې ته مخکې په جنت کې پیدا وي، ستا بابا هم پیدا و، ته هم پیدا وي. نو د دې لپاره په جنت کې پاتې کړه چې هلته ته بیا دا وایې چې او زما نیکه په هر څه باندې پوهېدو، په جنت کې پیدا و، په داسې ځای کې پیدا و چې هلته دومره دومره نعمتونه او دومره دومره خوشحالۍ وي چې ته خپل د دې اصلي وطن د حاصلولو دپاره بیا دوباره جدوجهد وکړي. کم کلی چې د چا نه چا اغوستی، کم کور چې د چا نه چا قبضه کړی، نو هغه د هغه کور د حاصلولو کوشش کوي که ځان وژني، خو هغه خپل کور ته د دشمن نه علي. نو ته به هم دا جنت دوباره حاصلې، د دې دپاره به ته کوشش کوي. بیا په امتحان دپاره د دنیا په ځای باندې د جنت ډېر زیات موضوع و، ځکه چې هلته څه کمی نه و. هلته نه څوک تږی کېده، نه وږی کېده، نه بربنډېده، نه جامې زړېدې، نه ستړی کېده. نو هلته څه ضرورت و چې سړی دې په امتحان کې ناکام کېږي، چې هر څه ډېري. نو بیا د کامیابۍ امکانات زیات دي، د ناکامۍ امکانات خو بیا کمی. د ناکامۍ امکانات په هغه ځای کې زیات دي چې څه نه وي. ځکه خو نبي علیہ السلام فرمایي چې کاد الفقر ان یکون کفرا، دا غریبي کېدی شي چې د دې نه کفر جوړ شي. سړی غریب دی نو محمد الله تعالی مبارک ګړې وړې وایي، بدې ردې به وایي. نو کله خو مالداري هم سړی کوي، خو مالداري سړی ډېر ګناهګار کی، منافق کی، او کله کله جوړ واقعي د خدای دعوه وکړي
خداغي په نسبت باندې دا غریبي کې د کفر ته ډیره زیاته نږدې ده ځکه هر څه نشي او بیا لا چې کله یو څه وخت کې صحیح او بیا دوباره نشي خو بیا ډیره ګرانه چې د ابتدا نه سنې خو خیر دی او چې د ابتدا نه صحیح او بیا رستو نشي نو هغه سړی خو ډیر زیات بے صبر کیږي بیا نو د امتحان لپاره جنت موضوع نو بیا د جنت کې الله تعالی دې پاتې نو دا د دې وجنه ابتدایي ژوند د په جنت کې پیدا کو چې یو خدا اصلي وطن ونه ته دویم دا چې د هغې د حصول لپاره دوباره جدوجهد بیا دا چې کله کله سړی خطا کېږي ځکه چې علم ورسره نه نو الله تعالی پر جنت کې آدم علیه السلام ته عرش وعلم آدم الاسماء كلها الله تعالی د جنت کې آدم علیه السلام له علم هم ډېر زیات ورک نو چې زه داسې ځای یي چې په هغې ځای کې څه کمی نه وي بیا دا چې سړی نه وږی کېږي نه تږی کېږي نه بربنډ کېږي نه نهر کېږي نه جامې زړېږي او نه پې جامې کمی او بیا علم هم ورسره دومره ډېر زیات چې دومره د هغه وخت هېڅ مخلوق سره نه وي لکه نه د شیطان سره دومره علم او نه د ملایکو سره دومره علم په دغه وخت کې چې آدم بابا پیدا شو نو د ده سره څومره علم و دومره علم د ملایکو سره نه و نه د بل چا سره بس نو چې په هغه دور کې په ټولو عالمینو کې د هېڅ چا سره دومره علم نه نو دا ازمیخ شو نو دغه وخت کې الله تعالی په ده باندې ازمیخ وکړو نو انسان خو آدم بابا خو په خپله خوښه باندې غلطي ونه کړه خو شیطان یو داسې شی و چې هغه ظالم د مخکې نه یو منصوبه په ذهن کې لرله او آخر کار آدم بابا یې خطا کړو نو دا خطایا په بنیاد باندې آدم علیه السلام د جنت نه الله تعالی راکوز کړو ورته ویې چې زه اوس په دنیا کې اوس دا هلته به علم هم حاصلول غواړي تجربه به هم حاصلول غواړي کروندې به هم کول غواړي جامې به هم ځان له ګنډې او را پیدا کې به جوړې به خوراک او څښاک دپاره به هم کرونده کې اوبه خورې او جغه او ماله او رمبې او یوه او غوبل او تریشر دا به کول غواړي نو بس اوس به ستړی کېږي او دا امتحان او د دې ځای نه هلته منتقل شو اوس راځه او دوباره به بیا دې بره ځای له راځې او د دغه شیطان چې ستا ورسره مقابله ده او تا باندې دا غلطي وکړه نو د دغه شیطان سره به مقابله کې نو بس که تی را وپرځولې نو بیا به هغه بل ځای او که تا را وپرځو نو بیا به دا جنت واپس دا خو هغه د دې هغه اجمالي بیان شو اوس دې کې دننه ته په دې پوه شي چې خلیفه آدم علیه السلام ته الله تعالی خلیفه ووي خلیفه خلف نه دی چې په بل پسې راځي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی خلیفه څوک دی ابو بکر صدیق بیا دویم خلیفه څوک دی عمر فاروق رضی الله تعالی نو د یو نه په بل پسې راتلل دا آدم علیه السلام دی دا خلیفه دی دا آدم علیه السلام د الله تعالی خلیفه دی نو څه مطلب دی نو وای خلیفه کله کله دای چې هغه څوک خلیفه کوي بیزاوی وایه نو هغه ځکه خلیفه کوي چې هغه کمزور ای نو یاره زه نشم نو ته به دا کار وکړه کله هغه چېرته غیر حاضر کېږي وایي چې زه لاړ شم ته به زما په ځای کار وکړې قایم مقام به مې او کله کله دا خلیفه چې دی دا الله تعالی د للتشریف المستخلف هغه څوک چې خلیفه کړی هغه الله تعالی یو شرافت او یو کرامت ورکوي نو دا د جاعل فی الارض خلیفه دا ټکی چې د آدم علیه السلام دپاره د خلیفه لفظ وي دی په دې معنا نه دی ویلی چې الله تعالی غیر حاضر کېږي یا هغه ته څه کمزوري لاحقه کېږي بلکې دی د دې دپاره وي چې د انسان ته الله تعالی یو کرامت ورکوي یو عزت وله ورکوي یو شرافت وله ورکوي او هغه عزت او کرامت او شرافت په دې وله ورکوي چې الله تعالی وایي چې زه به تا ته څه کارونه حواله کوم ته به هغه کارونه کوې زه به تا ته یو ذمه داري حواله کوم ته به هغه ذمه داري ادا کوې ته به قانونا ځان مکمل آزاد نه ګڼې تا سره به د آزادۍ موقع اختیار به در سره د انتخاب آزادي به تا سره خو ته به ځان قانونا پابند ګڼې ځکه ته په داسې عنوان نه پیدا چې هغه آزاد دی داسې الله تعالی نه دی ویلی جاعل فی الارض
مخلوقا حرا يفعل ما يشاء. داسې نه که یو آزاد مخلوق پیدا کوم، دا ملائک خو بند دي، دا ملائک خو څه دي؟ اخو بند دي، اخو لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. خو داسې الله تعالی ونه ویل د بند مخلوق او د دې پابند مخلوق په مقابله کې زه یو آزاد مخلوق پیدا کوم. دا د آزادۍ په عنوان نه دی پیدا کړی، دا د خلیفه په عنوان پیدا کړی. خلیفه معنا دا ده چې اگر چې تا ته به ازادي ملاوي، خو ته به قانونا او اصولا او عقلا او اخلاقا به ته ځان پابند ګڼې. ته به وایې چې نه ټیک ده، ما ته چایس شته، فریډم آف چایس ما ته ملاو دی، د انتخاب ازادي ما ته ملاو ده، خو زه اخلاقا پابند یم. ځکه چې زه په عنوان د خلیفه پیدا یم، زه چا په یو ځای کې نولی یم چې ته به دا کار کوې، نو زه به همدغه کار کوم چې چا راته کوم کار حواله کړی دی. نو دا د انسان د خلافت عنوان. بیا د دې خلافت معنا یوازې حکومت هم نه دی، حکومت معنا دوم. په یو معنا باندې هر انسان خلیفه دی. او که دې خبرې ته ته لږ سوچ کړې، ځکه چې ما پې ځان ډېر ستړی کړی دی چې کوم خبرې باندې زه په هره خبره ځان ستړی کوم. خو څه څیزونه الله تعالی توفیق ورکړي نو بغیر ستړي نه ملاو شو. کوشش کوم چې خبره ښه پوره هغه ته ته ورسو. نو هغه خبره دا ده چې د انسان د خلافت څه مصداقات. آیا هر انسان خلیفه دی که نه خلیفه صرف حکمران ته وایي؟ ما یې دواړو ته وایي. حکمران ته هم خلیفه وایي او په اسلام کې د حکمرانۍ یو تصور دی. او آدم علیہ السلام حکمرانو. ابن جریر طبری عبارت به زه تعالی انشاءالله بیا راوړم، نن خو مې را نه وړو، چې ابن جریر طبری وایي چې د آدم علیه السلام نه بعد د آدم علیه السلام زوی حکمرانو، ریاست او سیاست کاو. او بیا د شیس علیه السلام نه بعد د شیس علیه السلام بل زوی دی، دا انوش نوم دی. نو بیا د شیس علیه السلام نه بعد حکومت بیا انوش ته ملاو شو، او 9.5 کاله د عمر او د حکومت کاو. او دا عبارت به سبا تعالی د ابن جریر طبری د تاریخ نه راوړم، تاریخ ابن جریر. نو دا خبرم درسته ده چې اسلام کې د خلافت او د حکومت یو تصور دی. خو دا معنا هم درسته ده چې انسان، هر انسان په خپله یو خلیفه دی. د الله تعالی په نظام کې او د الله تعالی په قانون کې دی خلیفه دی. خو کله کله دا خلیفه د خپل استبداد او د خپل خودمختارۍ اعلان کوي. اعلان وکړي لکه زه وایي خلیفه نه یم، زه خودمختار یم. پخوا په زمانه کې به د ملوکیت په زمانه کې به داسې کېده که نه، سړی به تا مقرر کړی و دا د ما د فلانکې علاقې ګورنر دی یا حاکم دی، هغه به بل ورځ ولګېده، هغه به د خپلې خودمختارۍ اعلان. لکه خفقې کې به نه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د خپلې خودمختارۍ اعلان کړی. نو هغه حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه نه مقرر کړی، او نه حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ویلي چې ته د شام خلیفه. او چې حضرت عثمان رضی الله عنه وفات شو، نو حضرت علی خلکو بیعت وکړو، ټولې دنیا یې بیعت وکړه، اجماع پې وشوه، او دا هلته ولګېد زه خود مختار یم، زه د حضرت علی خلافت نه منم. نو خیر دی خو صحابي دی، حاجي ده پسې خواخوا موږ نه وایو څه. خو کله کله یو بل سړی مي زه ورته کار حواله کړم چې ورته دا کار فرض کړه، یو ضلع ده هغه ورته حواله کړه، یو صوبه ده هغه ورته حواله کړه، او دی چې ولګېده په دې صوبه کې چې دی پوه شو چې هلکه خوا شا ملګري خو زما خپل دي، هلکه وایي زه دا مرکزي حکومت منم، سیده د مرکزي حکومت د بغاوت اعلان. نو داسې خلک کوي که نو دا چې کوي نو دا اصولا غلط کار کوي، اخلاقی طور دا کار غلط دی. نو انسان به حیثیت انسانم خلیفه دی، خو دی کله کله د الله تعالی خبره مني په خپل انفرادي ژوند کې، او کله نه مني. چې نه مني د خپل خود مختارۍ اعلان کوي، یا خلیفه یو الله تعالی مقرر کړی او دی ولګي لکه د یو ملک یو ریاستي او یو صوبې یو ریاستي، او هغه ریاست کې دغه ملک سربراه د ریاست سربراه یو سړی مقرر کړی، هغه ولګي د هندوستان سره د الحاق اعلان. فرض کړه مثال په طور باندې دا در یو ریاست پخوا وکړ، نو چې بیا مثلا یو ریاست شو او خلکو حکومت ورته مرکزي حکومت وایي چې هلکه خو موږ ته یو ځای د عبدالله یې راوسته، هغه وایي ته هلکه دا ریاست مې تا ته حواله کړه، او هغه چې کله پوه شو د پاکستان حکومت
په ځای باندې لکه د هندوستان والا مال پیسې ډیر راکړي نو بل په ریډیو کې اعلان کوي لکه ما د اجر د هندوستان سره شامل نو دا چې کارونه خلک کوي په خوا خلکو دا کارونه کړي کشمیر چې د پاکستان حصہ کېده او راجاګان او هغه بلاګانو چې دی ولګېد هغه د هندوستان سره الحاق وکړو نو دا د بغاوت دا کارونه روان دي مطلب مې په دې کې دی چې انسان خلیفہ دی هر یو سړی بجای خودم خلیفہ دی او د خلافت یو اجتماعي تصور هم دی چې هغې ته د حکومت او د ریاست تصور وایي او په دې دواړو باندې د قرآن مجید آیاتونه دلالت کوي یو طرف ته خو قرآن مجید صرف حکمران ته خطاب کوي وی یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض داود ته ما په ځمکه کې خلیفہ کړی نو فحکم بین الناس بالحق د خلق په منځ کې په انصاف فیصلې کوه ولا تتبع الهوى د خواهشاتو تابعداري مه کوه فیضلک عن سبیل الله دا الله د لارې نه به خطا کی وګوره داود علیه السلام ته څه وایي خلیفہ لیکن بل طرف ته چې ګورې نو قرآن مجید عام انسانانو ته وایي هو الذي جعلكم خلائف في الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم ودلته قرآن ارسل ته وایي ته خلیفہ هو الذي جعلكم خلائف في الارض تاسو ټول په ځمکه کې خلیفګان او ورفع بعضکم فوق بعض درجات په دې خلافت کې تاسو په مرتبو کې اوچت یې څوک کته دي څوک بر د چا د اختیارات لاندې محدود غونه شی او د چا اختیارات لغونه ورخوالي د چا غوښ ډیر ورخوالي ورفع بعضکم فوق بعض درجه او دا خلافت چې درکړه دي نو ليبلوکم فيما آتاکم چې څه در کچاله لږ اختیار ورکړل دی په لږ کې ازمي کچاله ډیر اختیار ورکړل په ډیر کې ازمي واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح لك قوم عاد حافظ پکې نشته شته کار نه کوي ها نو جعلکم خلفاء تاسو خلیفګان مقرر امخکینی خلک خراب کړو تباہ کړو ورسته تاسو له اختیار درکړو نو هر سړی په دې معنی خلیفہ دی اوس به ته ما ته وایې چې هر سړی خلیفہ دی که خلیفہ د حکمران ته وایي ما دواړو ته وایي تا ته ما مخکې یو ګردان کړی په مقدمه کې هغه دی یاد چې هر انسان پر خپل ژوند کې یو حکومت لري همدا خلافت دی د پر خپل وجود باندې خلیفہ دی د الله تعالی د لاس دی د خپې دی د سر دی سترګې دی دماغ دی پوزه ده جبه ده دا د رعیت دی نو هر انسان په خپل ځان باندې د الله تعالی تر طرف نشي دی خلیفہ په دې خپل ځان کې دی به کوم قسمه اختیار چلی چې کوم الله تعالی والا کړی په دې معنی باندې هر سړی خلیفہ دی خو بعض انسانان بیا داسې دي چې ورفع بعضکم فوق بعض درجات یو سړی په ځانم خلیفہ دی خو داغه بچیم شته داغه کور کې ښځه شته داغه یو مزدورم شته داغه یو دکانم شته داغه یو کارخانه شته داغه یو پټیم شته داغه یو کټیم شته نو بیا د چا لاندې د چا د لاس او د اختیار لاندې یو کس دی د چا د اختیار او د لاس لاندې دوه کسان دي د چا د لاس او د اختیار لاندې 15 دي د چا د هغې لاندې لس دي د چا د اختیار لاندې زر دي بیا به داسې ځان د کور نه اخوا د کور کې خلیفہ شو الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته بیا خبره دي چې رعیت شو بیا ځینې سړی د کور نه بار د 15 کورو مشر دی څوک د 10 کورو مشر دی څوک بیا د کلي مشر دی څوک بیا د یو ښار مشر دی څوک بیا د یو ضلع مشر دی څوک بیا د یو صوبې مشر دی څوک بیا د یو وطن مشر دی نو ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم نو په دې کې چې ټول په سر دی نو هغه بیا هغه خلیفہ دی چې قرآن کې وتوی داود یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض تاسو په دې مسله ورسېدئ بیا د دې مسلې یو بل پهلو دی هغه من بیانول غواړي هغه دا دی چې خلافت دی که ملوکیت دی او ملوکیت څه ته وایي خلافت څه ته وایي
او ملوکیت څه ته په دواړو کې څه فرق نو خلافت دې ته وي خلافت به نه وي کنه خلافت دې ته به زور نه وي خلافت حماقت ته وي قمقلتوب ته وي خلافت بکسر الخاء خلافت امامت سیاست ریاست دا څه به خلافت نو خلافت دو قسمه ده دا اولنی دو قسمه هم ته ویږي یو دا نه چې هر سړی په خپل ځای خلیفہ دی خو کله کله د بغاوت مو کی په خپل ځان کې د الله تعالی اختیار نه مني او کوم سړی چې مسلمان دی مؤمن دی نو هغه د خپل ځان کې د خلافت الله تعالی هغه اختیار مني چې او تاسو خلیفہ کړه مزه په دې کې په دې وجود کې په دې لاس لاندې په دې سيزونو کې هغه اختیار چلو چې کوم تماته وي کوم تماته حق را کړي بغاوت نکو نو دیم کله بغاوت کوي او کله نه کوي او د حکمران چې شي هغه کله بغاوت کوي او کله نه کوي کله دا شي چې هغه الله تعالی نه بغاوت وکړي لکه نمرود هغه ته د خلکو اختیار ملاو او بغاوت وکړي فرعون هم بغاوت نو دا خو یو خبر دا یو پهلو شو اوس یو بل پهلو د خلافت دا ده چې دا خلافت چې انفرادي ده دا خو ټیک دا خو الله تعالی انسان له یو شی ور خدا چې اجتماعي او د یو قوم او د یو وطن او د یو علاقې په سر باندې حکمران شي خلافت په معنا د حکمرانۍ باندې چې والي نو دغه خلافت هم بیا دوه قسمه دی په خبره باندې خزان په یو نو بیا د دې مسله کې هیڅ اشکال دته نه راځي څومره مسلې چې راځي نو تا ته په دوه غوټو کې به ته حل کې کوم خلافت چې بیا د حکومت سره تعلق ساتي دا خلافت هم دوه قسمه دی یو هغه خلافت دی چې هغه د الله تعالی تر طرف نه په نس ملاو دی د الله تعالی تر طرف نه ملاو دی پاغي کې د انسان هیڅ اختیار نه چلیږي لکه څنګه چې د انسان له انفرادي مال چې په خپل ځان باندې اختیار را کړی دی نو دا مال یو انو را کړی دی یونایټډ نیشن را کړی دی نه جی دا مال الله تعالی را کړی په دې کې د الله نه بغیر د بل چا احسانمن نه نو دا شی یو بل خلافت په دې حکومت کې دی چې هغه الله تعالی بغیر د چا د غوښتنه بغیر د چا د مهنت نه بغیر د چا د سوال او د دعا نه الله تعالی برای راست په خپل چاله ور کړی او یو هغه چې دا انسانان خلق لور کی نو خلافت بر په دوه قسمه شو یو هغه خلافت شو چې مونږ به وایو چې خلافت منسوس مونږ به خپل اصطلاح جوړ کړو مونږ ته حق حاصل دی چې اصطلاح جوړ کړو ضروري خو نه چې هر خبره به د کتابونو نه وایم زه به د خپل مطالعه په نتیجه کې د خپل غور او فکر په نتیجه کې یو خبره کوم نو زه به هغه خپل اصطلاح جوړم کله چا خو یادې والی کله چا خو نه بل چا ته د وګ کیدی نو هغه دا چې ما وی چې خلافت بدل ته موږ دوه قسمه یو ته وایو خلافت منسوسه یو ته وایو خلافت غیر منسوسه اوس چې منسوس دی یعنی د الله تعالی تر طرف نه د دې خلافت او د حکومت د لپاره پیدا دی نو هغه څوک دي انبیا رسول تا ما په دې باندې بیان کړل چې د پیغمبر پیدا کېدل او پیغمبر کېدل د دې خبرې دلیل دی چې اوس به خلک د دې پیغمبر خبره مني اوس به د بل چا حکومت نه چلیږي که حکمران دی نو هغه حکمران د پاره اوس حکم سره د الله تعالی چې د دې پیغمبر خبره ومنه د دې معنا دا شوه چې پیغمبر د الله تعالی د طرف نه پیدایشي حکمرانی چې پیغمبر یک پیدایش نه موږ ته پته نه لګیدا څو پورې چې پیغمبر شوی نو خو چې په کومه ورځ پیغمبر شو نو په دقه لمحه کې گویا کہ اللہ تعالیٰ نے طرف نہ دا اعلان شو چه د دنیا حکمرانانو کجکلاهانو چې ټوپیم کګي په سر کړی دي د تختونو او د تاجونو مالکانو د تختونو را کوشي د تاجونو واچو وخته دا راوړي د پیغمبر پر خلکو کې پر خپو کې ډېرې کوي د تاج او د تخت نشي دس برداشت او دا تاج او تخت د پیغمبر پر قدمونو کې ورواچو راځي د پیغمبر په قدمونو کې کینې دته ګونټه ماته کوي دا گویا کې د الله تعالی له طرف نه اعلان چې پیغمبر می موجود دی نه بیا به بل چا خبره نه منل کیږي وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله بد الله تعالی خبر به منل کیږي او په دې می تسلسل زله پوي کړی وي چې دا څنګه ممکن ده چې د پیغمبر ما مطاعي او بل به بادشاہي کوي او داغه بادشاہي به جایز نه نه دغه بادشاہي جایز نشي کېږي
قطعا یو پیغمبر د یوې لمحې دپاره د بل سړي حکمراني مني نه، که صحابي هم دی نو نه مني. یا لکه چې پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې ویم د حضرت عمر بادشاهي په پیغمبر علیه السلام باندې ټیک وه، بیا به حضرت عمر حکمرانو. د پیغمبر په موجودګۍ کې د پیغمبر د مخلص ملګري بادشاهي هم نشته، نه چلیږي. بادشاهي او حکومت چلیږي نو پیغمبر به چلیږي. خیر دی که هغه زبرګ دی نو زما لپاره زبرګ دی، په ما باندې حکومت چلیږي، په پیغمبر نه چلیږي. د ابوبکر او عمر رضی الله عنهم خبره په چا چلیږي؟ په مونږ چلیږي، په پیغمبر چلیږي نه. پیغمبر لپاره خو تابعدار دی، د پیغمبر خو د هغه لپاره مطاع دی. نو دا معنا نه ده چې زبرګ نه دی، مشرک دی ځکه د هغه حکومت نه دی غلط، نه دی صحیح، غلط. که مشرک دی او که مؤمن دی او که زبرګ دی او که ولی الله دی، خو د پیغمبر په موجودګۍ کې چاته د حکومت حق نه دی حاصل. په دې پښتو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ په دې ترجمه کې چې په دې خبره پوه نه شوې نو داسې ګردانونه او ترجمې او په پښتو کې زما نه زما به درته شل میلاو شي چې بیا د ښې ترجمې وکړي. خو په دې خبرو ځان پوهوه. دلته چې راغلی نو داس ده په مسله ونه رسېدې. نو د پیغمبر خلافت او حکومت د الله تعالی له طرف نه صحیح وایه دا منسوسی، دې باندې کمپرومایز او افهام او تفهیم په دې روغه جوړه نه کېږي، روغه په دې نه کېږي چې پیغمبر د موجود دی بل څوک د حکومت کوي. نو که چا وله ورکړو نو ښه کار یې وکړو، او که چا ور نه کړو نو ظالمان دي، بیا به ورسره حساب کتاب کېږي. د دې وجې نه خو هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی دی نو هغه خامخا د دې اختیاراتو د اخیستو کوشش کړی. ته ورته هر څه چې وې ستا په خیال کې هر څه ته چې کوم پیغمبران منې هغې نه نه خبر چې خدای خبر ته چاته پیغمبران وې تا ځان له چې جوړ کړي په خوب کې دي لیدلي دي. کو هغه الله تعالی چې کوم پیغمبران کړي دي هغه هم داسې وو. دا زه څه وایم چې هغه د دې دپاره رالېږلي چې هغه به خبره مني، اما په خلکو خبره مني لیطاع باذن الله، دا خبره به منلی کېږي، ابه د بل چا نه مني. د داسې پیغمبر د منلو او د نه منلو خو یو شانتي دي چې هغه کله خپله به بل مني او کله د بل مني. همدغه پیغمبرۍ نه مطلب څه؟ دغه پیغمبرۍ نه مطلب څه شو چې هغه خلکو ته وایي چې خیر دی کله زما منئ او کله د دې حکومت والا ومنئ، او زما دا منل هم ټیک دی، د ده دا هم ټیک دی. داسې پیغمبر نه خو نه، دا د پیغمبر او نه پیغمبر خو برابر دی. پیغمبر خو هغه دی چې هغه به د الله تعالی د طرف نه خبره کوي او الله تعالی به وایي چې اوس به د دې پیغمبر منئ، او د دې پیغمبر چې نه منئ نو زما مخې له نه شئ راتلی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. د پیغمبر د تابعدارۍ نه د الله تعالی د محبت بله لار شته؟ بله لار د الله تعالی د محبت شته؟ د پیغمبر د تابعدارۍ نه نشته. نو تابعداري څه ته وایي؟ تابعداري دغه ته وایي چې حکومت به بل څوک کوي او تابعداري به څنګه به د تابعداري کېږي؟ دی به اغلا مه کوئ او حکومت والا به اغلا کوئ، دی به شراب مه څښئ او حکومت والا به خیر دی څښئ، دی به منځونه مه قضا کوئ هغه به مړه دار چې خپله خوښه ده که کوئ او که نه کوئ. دا به څنګه دواړه چلیږي؟ نو دا دی منسوس د پیغمبرانو خلافت او حکومت د الله تعالی له طرف نه منسوس. یو غیر منسوس خلافت دی هغې ته وایي خلافت شرعیه، خلافت اسلامیه، اسلامي خلافت. اسلامي خلافت دغم دی خدا د پیغمبرانو نه بعد. د اسلامي خلافت د پیغمبرانو نه بعد یو شو خلیفة الله فی الارض، یو شو خلیفة الرسول. خلیفة الله فی الارض پیغمبری، خلیفة الرسول سوکی لکه ابو بکر صدیق، دا د چا خلیفه و؟ د پیغمبر علیه السلام خلیفه. عمر فاروق رضی الله عنه د چا خلیفه و؟ هم د پیغمبر علیه السلام خلیفه. نو دا خلافت چې دی دا غیر منسوس دی، دا د چا په سر باندې دا نه دی راغلی چې دا به سړی پیغمبري، دا سړی به خامخا حکمراني. دا شیعګان پر خبره نه پوهېږي، دا قمقلان دي. هغې وایي خلافت نه دی امامت دی او دا منسوس دی. ما چې منسوس شو خو د هغه منل هم د پیغمبر په شانتې لازم شو، بیا د هغه سره اختلاف کول خو کفر شو. بیا نو بیا ته د پیغمبرۍ دروازه بنده څنګه وی چې د پیغمبر نه پس هم داسې یو سړی شته چې د هغه هم هره خبره منل فرض دي او هره خبره نه منل ګناه او حرام دي، نو بیا خو جوړ دا پیغمبر شو که نه؟ نو بیا ته د پیغمبرۍ دروازه بنده څنګه وی؟ نجی خبره داسې نه ده.
د پیغمبر نه بعد چې کوم خلیفہ راځي دا خلیفہ دا خلافت منسوس نه دی. اشارات شته لکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې اشارات دي، خو خبره په اشارات نه کېږي. که اشارات وای نو په سقیفه بنو ساعده کې بدرې ورځې باس ولې کېده، هلته به مناظرې ولې کېدې. تفسیر قرطبي وایي دا مناظرې ولې کېده، دا مناظرې جایز وي که ناروا وي؟ ولې صحابه کرام په ناجایز متفق شو چې د خلافت په باره کې باسونه کول او مناظرې او دلایل وي؟ پته ولګېده چې دا دلایل ویل جایز وو، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سپینو ټکو دا نه ویلي، داسې په ډاډه الفاظو دا نه ویلي چې ابوبکر به خلیفه کوي او بل څوک به نه خلیفه کوي. که دا یې ویلي وی نو بیا به دا باس د سره ناروا وي، او دا باس خو صحابه وکړی دی، نو ولې صحابه په ناروا متفق شوي وو؟ تاسو په دې خبره نه پوهېږئ، دا دلایل درته وایم. نو پته ولګېده چې په سقیفه بنو ساعده کې بحث کېده، نو دا بحث د خلافت باندې کېده، ځکه چې خلافت منسوس نه و. نو طریقې بیا څه ده؟ نو طریقې هم دقه ده چې د مسلمانانو ذمه داران چې په خبره پوهېږي چې اهلیت پکې هغه به په یو سړي باندې متفق شي، نو دا به د مسلمانانو خلیفه وي. اوس د دې متفق کېدو صورت او شکل به صحیح، نو دا موږ ته صحابه کرامو کې دوه درې شکلونه راغلي دي. یو شکل مثلا دا دی لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې خلیفه شو، چې د هغه لپاره دومره دلایل ویلی شو چې د هغه دلایل په باره کې د چا سره جواب نه و، دلایل ویلی شو. او بیا یو سړی راپاڅېد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لاس کې ول لاس ورکوي ته زما خلیفه، او ما په خیال ابی ابن کعب دی غالبا هغه دا دلیل وی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا ابو سعید خدری رضی الله عنه دی هغه دا دلیل وی چې ای خلکو تاسو د ابوبکر صدیق په ځای باندې بل سړی خلیفه کوئ، نو مانځه ته به هغه مخکې کوئ که نه؟ وی نو دا ابوبکر صدیق خو پیغمبر علیه السلام مانځه ته مخکې کړی دی په خپل مرض وفات کې. نو څه مطلب دی چې تاسو به ابوبکر ته وایئ چې اوس ته وروستو شه، اوس منځونه موږ له څوک کوي؟ ابوبکر صدیق یې کوي. نو چې بل سړی خلیفه شي نو بیا به هغه منځونه کوي موږ له. نو څه مطلب دی چې پیغمبر علیه السلام کوم سړی مانځه ته مخکې کړی دی هغه به موجود وي او تاسو بیا راوروستو کې په تاسو کې کوم سړی دا جرأت لري چې راوروستو کړي؟ نو خلکو یو بل ته وکتل وی دا سړی ټیک خبره، دا جرأت په چا کې دی چې پیغمبر یو سړی مانځه ته مخکې کړي او ته راوروستو کړي؟ وایي بس همدا د خلافت دپاره پکار دی. نو بیا راغله نو خلکو بیعت. یو خبره دا ده چې لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې بیا په خپل وفات په وخت کې شورا جوړه کړه، نو هغه نه حضرت عمر رضی الله عنه نامزد کړ، هغه حضرت عمر رضی الله عنه نامزد کړ او هغه سره ټول خلکو ومنه. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل وفات کې د شپږو کسانو شورا جوړه کړه، نو هغه د شپږو کسانو شورا حضرت عثمان رضی الله عنه منتخب. گویا کې دا دواړه طریقې درست دي، خو د نامزدګۍ په مسله کې لغو نظام به پوهې چې نامزدګي ته کې نو هغه نامزدګۍ کې ګوره به نه زوی نه به ورارۍ، دا نه وایم چې که به زوی کې اهلیت نو دا زویوالی څه ګناه نه ده چې اهلیت پکې دی نو ته به نه نامزد کې. خو بهرحال دا خبره خو داسې ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې حضرت عمر نامزد کړو، نو هغه ټولو خلق په دې باندې پوهېدل چې یاره په دې که دې خلکو ته دا نامزدګي نه وی کړي نو هر چا به ویلی چې بس عمر خلیفه دی. دا اوسه پورې داسې څوک نه دي پیدا شوي چې هغوی دا ویلي و چې که عمر رضی الله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر نه وی مقرر کړی، نو بیا به د امت مسلمه به د حضرت عمر نه په غیر بل څوک مقرر کړی وی، بل څوک چا نه مقرره و. نو داسې نامزدګي چې هغې ته د تمام امت تایید حاصلي، خو دا تایید به ورته څنګه حاصلېږي؟ نو دا مرحله بیا وروستو لږه ګرانه. او یا دا چې شورا شي، د هغې دپاره په دې موجوده زمانه کې هم ډېر شکلونه کېدی شي، خو هله چې څوک بیا هغه مرحلې راغلې. اوس که تا ته به زه مازغه خورم زما په ذهن کې یو تصور دی، یو نقشه زما په ذهن کې شته، خو هغه په ځای پرېږدو اوس خپلې مرحله که د دې موضوع خو ډېر زیات پهلوګان په دې نورو پهلوګانو باندې به بحث کوو. خو ما درته صرف دومره خبره کوله چې خلافت په معنا د حکومت په دې کې هم دوه قسمه خبرې دي، یو منسوس دی بل غیر منسوس.
دغه غیر منصوص ته مونږه خلافت وایو. دا به د مسلمانانو په مشوره کې، دا به د مسلمانانو په مشوره کې. وامرهم شورا بینهم. د دې خلافت په مقابله کې ملوکیت یو لفظ دی. ملک چاته وایي؟ نو د ملوکیت هم دوه معنی دي. یو ملوکیت معنا ده چې د مستقل دی، مستقل یا مستبد دی. دا مستبد د استبداد نه زویم، خو د اردو هغه استبداد نه ویم، د عربی استبداد ویم په معنا د استقلال. په هر ژبه کې د لفظان نه معنی. ملک چاته وایي؟ ملوکیت کې څه چل دی؟ ملوکیت کې دا دی چې د تمام اختیاراتو مرکز دا ملکی، د تمام اختیاراتو مرکز صحیح دا ملک. نو دې ته وایي ملوکیت. دا ملوکیت د اسلام سره او د خلافت سره ضد دی که دا د خلافت سره جمع کیږي؟ نو مونږ د ملوکیت نه په عامه اصطلاح کې د خلافت ضد اخلو. مونږ وایو خلافت او ملوکیت د یو بل ضدین دي. خو دا مونږ دې عملی خبره کوو چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه بعد خلافت او د خلافت نه بعد بیا ملوکیت راغی. نو هغه ملوکیت د خلافت ضد په خبره ځان پوهوه. دا خبره چې مونږ کوو یا مولانا مودودی رحمه الله چې کتاب لیکلی دی، نو دای په دې سنس کې او په دې سیاق او سباق کې خبره کړې ده چې مولانا مودودی رحمه الله دا خبره کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد خو خلافت راشده و. د خلافت راشده نه بعد بیا خلکو د خلافت هغه طریقې پرېښودې او د ملوکیت طریقې اختیار کړې. نو مولانا مودودی په دې سنس کې کتاب ولیکه چې خلافت او ملوکیت. ورنه چې د دې سنس نه خبره لږه عامه کې او لږه شاته پسې مخکې لاړ شي او لږ پسې ډېر ډیپ ته لاړ شي، ډېر جوروالي ته پسې لاړ شي، نو هر ځای کې ملوکیت د خلافت مقابله کې نه دی. ملوکیت د خلافت همیشه ضد نه دی. د ملوکیت په دې لفظ باندې ما سوچو کې د ملوکیت په دې معنا کې څه شی دی؟ خود مختاری. په ساده الفاظو کې به داسې ووایي څه ملک صحیح، بادشاه صحیح. یاره جی بادشاه هغه چا چې چاته وی ویله زمری هګۍ اچوي که بچي راوړي، نو هغه ته پته نه وه. نو هغه وی یاره زمری خو د ځنګل بادشاه دی او د بادشاه خپله خوښه دي، کله به هګۍ اچوي او کله به بچي راوړي. او د هغه خپله خوښه ده، چا نه پکې مشوره خو نه لي او نه د چا د مشورې محتاج. مطلب یې د ملوکیت د بادشاهي او تصور په دماغ. بادشاه څه ته وایي؟ بادشاهي چې د هغه بادشاه خوله قانوني، بس ملوکیت ده. زه وایم چې دا ملوکیت هم دوه قسمه ده. ملوکیت ما چې څومره مطالعه کړې ده او ځان مې پې پوه کړی، مطلقا دا ملوکیت دا داسې معیوب شی نه دی. دا چې د خلافت په مقابله کې شي نو بیا معیوب دی. په دې خبره ورسېدې؟ ملوکیت معیوب شی دی او ناکاره شی دی که ښه شی دی؟ وایم ملوکیت چې د خلافت په مقابله کې نو ناکاره شی دی، او چې ملوکیت د خلافت په مقابله کې نه نو ګوره ملوکیت د خلافت سره جمع کېږي. هم ته به وایې چې څنګه ورسره جمع کېږي؟ نو ما قرآن مجید چې وایي دوه دریو ځایونو کې قرآن مجید د ملک اطلاق کړی دی، د ملک اطلاق یې کړی دی. د طالوت په باره کې څه وایي قرآن او د داود علیه السلام په باره کې قرآن څه وایي؟ داود علیه السلام په باره کې قرآن څه وایي؟ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله. نو د طالوت مرګرو جالوت مرګرو له الله په توفیق باندې څه ورکړو؟ شکست. وقتل داود جالوت، او داود علیه السلام ولګېد او جالوت مړ کړ او بې کلمې مړ کړ، د کلمې سره یې مړ کړ او جنت ته لاړ که جهنم ته؟ زه چې بې کلمې دوزخ ته ولېږه. ښه کار یې وکړه، بد یې وکړه؟ څوک وایي بد یې وکړو؟ تاسو کې لاس اوچت کوي یو کس چې وایي چې بد یې وکړو؟ زه چې نو دی وایي بې کلمې لاړ جنت دوزخ ته، دا یې بد وکړو. او دا کار چا وکړو؟
داود علیہ السلام څوک یې مړ کړ؟ جالوت. هغه جالډوب چې و هغه یې مړ کړ او چېرته یې ولېږه؟ جهنم ته. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملک، او ورکړه الله تعالی د داود علیہ السلام ته الملک، حکومت او ملک. نو ملک د چا یې الکه؟ د ملک. ابل مې ته په مالک یوم الدین کې قصه کړې وه، بیدار یې الله. وآتاه الله الملک، ورکو الله تعالی دته څه؟ ملک. والحکمت، او په دین باندې پویا ولا ورکړه. وعلمه مما یشاء، او د دې نه مخکې اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. پیغمبر مونږ له یو ملک راکا. نو ملک خی که خرابي، دلته چې دا ملک ولا ورکي نو صحیح. ابعث لنا ملكا، مونږ له مقرر که یو ملک، نقاتل في سبيل الله، چې داغه په مشرۍ کې مونږ د الله په لار کې وجنګېږو. نو هغه ورته بیا څه وایي؟ قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قد بعث لكم طالوت، الله تعالی د رسول مقرر کړ طالوت څه؟ ملک. ځکه ټیک شو کنه؟ طالوت ملک دی. نو طالوت ملکیت او ملوکیت خره که خراب دی؟ ها جی خدای کنه خدای لاغه نه خبلی چې الله ولا ورکو. لیکن بل طرف ته الله تعالی بل چالم ور کړو. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك. تنګوري هغه سړی ته چې د ابراهيم عليه السلام سره داغه در په بار کې باس کو ځکه چې الله ول حکومت ور کړو. نو نمرود له چا حکومت ور کړو؟ نو ته خو چې الله ول ورکی نو اخی. نو ما الله تعالی کله ول ورکی صد پاره ول ورکی د ازمیخت او د امتحان د پاره. نو هغه امتحان کې کله هغه کامیاب شي نو هغه خشي، او چې هغه پکې ناکام شي او د خپل بغاوت اعلان وکړي نو هغه څه شي بیا. نو نمرود لم الله حکومت ورکړی او د ازمیخ د پاره، خو هغه په د ازمیخ کې څه شو؟ ورکړی ول الله تعالی او د پکې ځان له استقلال اعلان وکړو. د پکې ځان له څه وکړو؟ خود مختار اعلان وکړو. نو د ځکه غرق شو. په دې ملک نه دی غرق شوی، په دې غرق شو چې خود مختاری پکې اختیار کړه. په دې وجه غرق شو چې حکومت یو، که په دې وجه غرق شو چې د حکومت خپل وګړو د الله تعالی نه ځان آزاد وګڼو. او طالوت له چې الله تعالی حکومت ورکړ هغه خپل ګڼو نه، هغه د الله تعالی تر طرف نه هبه او بخشش ګڼو. نو مال ته ملک. دارنګه بنی اسرائیل کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل ته سوئی حاجی یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اے قومه د الله تعالی نعمت او احسان په ځان باندې ذکر کړي، یاد کړي چې پتا شو کې پیغمبران مقرر کړل او وجعلکم ملوکا، او تاسو ملوک کړي. نو ملوک د ملک جمع نه ده، تاسو له حکومتونه درکړه. نو دا د الله تعالی انعام او احسان نه ده. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چې ملک یادې، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. رب قد آتیتنی من الملک، مولا تا مال ملک و حکومت را کړه. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، او تاسو ډیر خبرو په حقیقت باندې پوي کړه ما. نو دا چې یوسف علیہ السلام له ور کړه. حاجی ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظیما. د ابراهیم علیہ السلام اولاد له ملک عظیم ورکړو. نو ملک او ملک او ملک خی که خرابی بیا ها د بل طرف ته پکې بیا سوچو کنه. دا نور آیاتونه پکې وای. آیت کې سوئی هغه ملکه بلقیس چې هغه سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته خط لیکي، قالت ايها الملأ افتوني في امري.
معامله را پیښه د مال سوال جواب مشوره راکې او ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون فیصله خو زالکم چې تاسو دربار لګي او تاسو حاضر دا ما ته خطر راغله قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك نو خود طاقت مالکان یو اختیار ستاره فانظري نو قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون دی ورته وی چې ان الملوک دا بادشاہان چې کوم دي ملکان بادشاہان اذا دخلوا قريه چې کله په یو کلی ورننوځي او فتح بیا مومین افسدوها تباہی بربادی کوي لوټ مار کوي ډاکه مارانی کور نروانی د زنانو بے عزتی کوي اور لګي خو چې سمخه لورځي ارث جوړه کوي افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذلا چې کوم پکې عزتمن خلق دي نو هغه ذلیل کی دا وی کار نو قرآن وی وکذالک یفعلون الله وی دقه د ملوکو کار دی دم دقه چل کوي افسدو دا فسادیان دا ملوک سی فسادیان نو تا تمای ملوکم دو قسم دی ملوک یو هغه ملک دی چې هغه زکه مستبد دی او زکه خود مختار دی چې الله تعالی ولا خود مختاری ورکړي دا نو دا سوا د پیغمبر نه بل څوک نه بل څوک د نشته چې هغه الله تعالی وي بس ته خود مختار او چې څه خو خیا کوا د دې وجنه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته مونږه ملک نه وایو سبو ته وایو خلیفۃ الرسول ولې ځکه هغه مستبدو کده شورا تابعو خبره سره نه کوي افسوس دار چې خبره کول نو ډېر بخا ها سوای پته نه لګي پويږي کنه پويږي ویم خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق ملک دی دا ملوکیتو ولی نو ځکه چې مستبد نو ادا سے خود مختار نو چې څه کول نو دا ما اړه دی او تاسو به منئ او ملک دغه ته وایي نو یا پیغمبري نو ځکه خود مختاری د چا د مشورې تابع نه او یا دا چې پیغمبر نه خو په خپل باندې په زور قبضه لګولې وي زی څوک درانه والی ما په زور غسل څوک درانه والی او دا به زما منه او یا د جیل تاچو نو بس دا د څه خبره شو ملک دا خمی او خنمی خو هغه چاته ملک نه وي چې هغه خلافت او د مشورې په طریقه د مشورې پابند نه هغه ته ملک نه وي دا پکې بل یو وجه د مشورې په ملک به د مشورې پابند نه نو چې پیغمبر ملکی نو پیغمبرم د چا د مشورې پابند نه کې پابند دي ولې پیغمبر چې منځونه پرز کول نو په مشورې پرز کړي که وختونه ولا په مشورې خو دي کله زکات مسله په مشوره پرز کړي نجی پیغمبر د چا د مشورې پابند نه نو هغه پیغمبر چې ملکی حکومت ور سره ای جوړاغه د چا د مشورې پابند نه ځکه وته ملک وای دا ته پدې ملک وته پدې معنا وای چې دا پدې معنا ملک دی چې دا ستاره مشورې پابند نه دی اوس د الله تعالی د مشورې خو د الله تعالی د وینا خو پابند دی خو ستاره مشورې پابند نه دی او دا بل سره چې دا رښتیا ملک دی خلیفہ په مقابله کې ملک دی لکه دا ملوک ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها نو دا ملوک چې دیم د عوامو د مشورې ځان پابند نه غني نو ولې داسې پیغمبران دي نجی پیغمبران نه دي چې د الله تعالی تابع خو ځان د چا د مشورې وې زما خبره به منې تاسو زړه منم نو کله کله به په بازو کې منیم لکه دغه ملکه بلقیس چې په بازي خبرو کې به داغه منلې کې دیش خو بهر حال ملوکیت او اختیارات په خپل لاس کې اغستو نو دا دوه قسمه ملوکیت شو او ملکم دوه قسمه شو یو هغه ملک شو چې پیغمبر دی نو ځکه ملک دی پیغمبر دی نو ځکه مختار دی ځکه د چا د مشورې پابند دی ځکه تا ته ما وی چې پیغمبر د دې لپاره راځي چې خبره خلک ومني نو ملک دی خبره به خلک مني دی به د خلکو نه مني او کله کله چې پیغمبر بیا نه نو بیا که خلیفہ او ټیک د ملکونه په خلاص ملګو چې پیغمبر نو کنه نو بیا به مشرک کله منو چې د خلیفہ او امیر او چې خلیفہ او امیر نه او ځان ته ملک وي او ځان ته خود مختار وي نو د خبره اړه منلو دن
چې د مسلمانانو د مشورې پابند نه دی نو د دوی خبره د منلو نه ده. بیا پیغمبر هم د مسلمانانو د مشورې پابند نه دی خو هغه الله تعالی مقرر کړی دی. نو د الله تعالی تقرر په هر چا د پاسه دی او د الله تعالی د تقرر نه بعد بیا د مسلمانانو د اجتماعیت تقرر دی. پیغمبر علیہ السلام چا مقرر کړی و؟ الله پاک. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چا مقرر کړی و؟ مسلمانانو. چې الله نه مقرر کړی نه بیا به څوک مقرروي؟ په خپل ځان مقرروي؟ نه جی په خپل ځان نه مقرروي. څوک به مقرروي؟ مسلمانان به مقرروي. او چې مسلمانانو مقررول د ځان لپاره ضروری نه ګڼي نه بیا په مسلمانانو دغه اړه هم نه چلی چې ته په ما حکم چلې ته زما حکم به منې نه زه به مذهب الستا حکم منم چې ستا په مشوره کولو کې زما مشوره شامل وي چې زما مشوره په کې شامل نه ځان لګرځه هغه ځکه ځان له امیر مقرر یا بل ځکه ځان له بادشاہ مقرر بل ځکه ځان له خلیفہ مقرر چې چا مقرر کړي په هغه پسې ګرځه به خبره مني ما نه مقرر کړي. تاسو په مسله ورسېدې کوم نه رسېدې نو دا د خلافت د مسلې لغونه باس او باقي باس ان شاء الله العزيز بیا په سبا کو واخر دعوانا الحمدلله.